أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله تبارک و تعالی د حاجیانو دو اقسام بیانول. نو مخکې آیات کې هغه حاجی ذکر شو چې هغې ته حاجی شقی ویلی کېده، بدبخت حاجی چې هلته لاړ شي بیت الله شریف ته نو صرف ځان له دنیا غواړي او د آخرت سوچ و فکر ورسره نه وي. په دې آیات کې د حج کوونکو دویم قسم الله رب العالمین ذکر کوي، یعنی نیکبخت حاجی، هغه خوش قسمت حاجی سعید، نیکبخت حاجی صاحب. نو الله تبارک و تعالی فرمائی ومنهم او زینی د دیونا من اغا سوک دی یقولو چی وائی ربنا ای زمون ربا آتنا راک منتا فی الدنیا فدنیا کی حسنتا خوشالی وفی الآخرت او پا آخرت کی هم حسنتا خوشالی وقنا عذاب النار او بچ کمنگا دا عذاب دورنا. پدی آیات کی اللہ تبارک و تعالی دا حاجی سعید دا نیکبخت حاجی اغا دعا ذکر کللا. ابن کثیر رحمه اللہ ویل دی چی پدی دعا کی ہر خیر د دنیا طلب کول او د هر شر نه بچ کېدل داخل دی. ځکه چې حسنه په دنیا کې د دنیا حسنه د دنیا خوشحالی هغه هر دنیاوی مطلوب ته شامل ده. عافیت، روغ صحت، فراخ کور، نیکا او خوش اخلاق خزا، د رزق پراخی، نفع ورکون کې علم، نیک او مقبول عمل چې نیک عملی او قبول شوی عملی، آسان او نرم سورلی، خیسته تعریف، نیک اولاد وغیرہ وغیرہ دا ډیر خبرې دي چې حسنه دې ته شامل دي. او حسنه د آخرت هغه د دخول د جنت ته داخلېدل، د فضع اکبر نه په امن کېدل، د غلوی گبراهټ نه په امن کېدل، آسان حساب، دا ټول نو په دې آیات کې ټول انعامات د آخرت او دغه شان ټول انعامات د دنیا دا پکې داخل دي. امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې دا آیات د جامع دعاګانو نه یو دعا ده، جامع دعا ده پدې کې چې پدې کې د دنیا او د آخرت ټول نعمتونه پدې کې داخل دي. دیو جن انس رضی الله تعالی عنہ ته ویل شو چې موږ له دعا وغواړه، هغه دا لاسونه چوت کلو دا دعا غوښتله وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. څوک چې ورلاغلی وی مال دعا وغواړه، هغه ته وی موږ له نورم زیاته دعا وغواړه، هغه ورته وی نور د له څه وغواړم، خو ما خو د دنیا او د آخرت هر څه وغوښته، د دنیا او د آخرت سوال مې درله وکړه، نور څه پکې اوس پاتې نه دي. نو له دې وجې نه دا ډېره جامع دعا ده. او بیا په دې کې الله تبارک و تعالی ګوره حسنه د دنیا حسنم ذکر شو، د آخرت حسنم ذکر شو، نو ټول ته شامل شو. وقنا عذاب النار او بچ کې موږ د عذاب د اور نه. په دې کې د اور د جهنم نه د بچ کېدلو ټول اسباب هغې اسانېدلو ته اشاره ده، یعنی د حرامو نه، د عامو ګناهونو نه، د شبهاتو نه د دین الله موږ بچ کا. یو قاسم رحمه الله ذکر کوي چې چاله الله رب العالمین شکر گزار زړه ورکه او جبه ذکر کوونکي ورکړه، صبرناک بدن ورکه، نو دله د دنیا او د آخرت حسنه ورکړی شوه. او عوف رحمه الله هغه ذکر کوي چې چاله الله رب العالمین اسلام ورکه، قرآن ورکه، اهل او مال ورکه، نو دله الله د دنیا او د آخرت حسنه ورکړله. نو الله تبارک و تعالی فرمائی ومنهم زین د دیونا من هغه څوک دی یقولو چې وای ربنا ای زمون ربا
آتنا را کی مونتا فی الدنیا فدنیا کی حسنتن خوشالی وفی الاخرت و فاخرت کی حسنتن خوشالی وقنا عذاب النار و بچ کی مونگ دا عذاب دورنا اولئک دغ کسان لهم نصیب ددیو د پاره حصہ دا مما کسبو دا غنا چې دیو کړی دی مما کسبو دا اغنا چې دیو کړی دی کما مال کړی دی دا غنا الله حصہ دا والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب اغستون کې دی وذکر الله فی ایام معدودات یادوی الله تعالی لرا پورزو شمارل شو کی وذکر الله یادوی الله تعالی لرا فی ایام معدودات فورزو شمارل شو کی دلت الله تبارک و تعالی د مینا آغا کی چې کم شیطانان وشتل دی جمره یعقبا او دغه شاند کې کم شیطانان چورتام تور باندې خلک کوئی مشهور دی په دې باندې وړو کې شیطان او غټ شیطان نو دغه وشتل داغه متعلق الله تبارک و تعالی د حج هغه ورځ بیانې او دارنګ ایام التشریق د لوی اختر چې کما ورپسې د لوی اختر اولنې دویم او دریم دا ورځې دي یعنی یولسمه دولسمه دیارلسمه د دغه میاشتې د لوی اختر د ذل حجې اغا الله رب العالمین بیانوي الله وذکر الله یا دوی الله تعالی لرا فی ایام معدودات فورزو شمارل شو کی پورزو شمارل شو کی مراد د دین ایام التشریق شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ایام التشریق باره کې وای دا یولسمه او دولسمه دیارلسمه ورځ د اختر د لوی اختر دغه باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ایام التشریق ایام اکل و شرب و بعال او فی روایت و ذکر الله چې ایام التشریق دا د خوراکونو ورځې دي دا د څکاکونو ورځې دي دا د جما ورځې دي او د الله د ذکر ورځې دي یولسمه ورځ ته یوم النفر الثانی وای او دغه شاند کې دولسمه ورځ ته د چې کم دانو نه یولسمه ورځ ته د میلمستیا ورځ وای یولسمه ورځ ته د میلمستیا ورځ دولسمه ورځ ته یوم النفر الاول په دې ځکه په دې ورځ باندې د مینان مکی تزي څوک زینو اجازت دی والله او دیارلسمه ورځ ته یوم النفر الثانی وای ځکه په دې ورځ کې با حاجی مکی ته واپس کیږي خامخا الله تبارک وتعالى په دې کې دا ویل لګورا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی ومن تاخر فلا اثم علی که یو کس په یولسمه باندې د اختر د میاشتې د لوی اختر د میاشتې په یولسمه باندې په دولسمه باندې شیطانان ویشتل او مکی ته د دولسمه په مازیګر باندې واپس شو نیز ګناه پینشتا ومن تاخر او څوک چې ورستو شو مطلب دا یو کس په یولسمه باندې شیطانان ویشته دولسمه باندې شیطانان ویشته او دیارلسمه ورځ ته هم ایثار شو او په دیارلسمه ورځ هم شیطانان ویشته بیا روان شو نو بیا هم په ګناه نشته یعنی ګوره دی دیارلسمه ته پاتې کېدل دا اختیاري دي که ته پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي دیارلسمه ورځ ته پاتې کېدل مستحب عمل دی مستحب عمل دی ځکه وجه دار چې بعض خلکو به ویل چې دیارلسمه ورځ ته پاتې کېدل واجب دي بعضو به ویل چې تلل واجب دي او پاتې کېدل ګناه ده نو الله رب العالمین په دې دوه ډلو باندې رد کړي چې ګوره د دیارلسمه ورځ ته پاتې کېدل مستحب دي ښه کار دی او که څوک نه پاتې کېږي نو ګناهګاریږي نه د دې نه معلومه شوه چې یو مستحب عمل واجب ګڼل قولا او عملا دام ګناه ده او مستحب کار ته حرام ویل دام ګناه ده او بدعت دی نو لہذا مستحب کار ته به نه به مکمل هغه ته به حرام وي
او نه باغه مکمل د فرض او د واجب بشان غني بلکې د مستحب خپل درجه ده مستحب دی ته ویل کی چې دا غي په کولو کې ته ثواب ملاويږي او په نه کولو کې ته ګناګاریږي نه نو لہذا د دین د مسلم راوتله الله تبارک وتعالى فرمای وذکر الله یادوي الله تعالی فی ایام معدودات پورزو شمیرل شو کی او مراد ته دغه دی د اختر اختر د میاشتې د لوی اختر د میاشتې ځکه په لسمه ګور اختر دی کنه په لسمه د لوی اختر د میاشتې د ذل حجې په د لسمه باندې اختر لوی اختر نو یو لسمه دو لسمه دیار لسمه دا ورسته مراد دی کوم کې چې مونږه تکبیرات وایو په منځونو په سیورستو نو هغه ورځ ته مراد دی او الله پمن تعجل نو چاجي جلتی وکړه فی یومین په دو ورځو کې د مینا نه لاړو د دولسمې ورځې په مازیګر باندې په یولسمې شیطانان ویشت د اختر په سباله او بیا د اختر په بل سباله په دولسمه باندې هم شیطانان ویشت او د دولسمې په مازیګر باندې یعنی د اختر په بل سبا په مازیګر باندې بیا مینا ته لاړو د مینا نه لاړو مکی ته مینا ته لاړو د مینا نه لاړو مکی ته نو هم ټیک دا فلا اسم علی نو نشتا زګنا پاغه باندې ومن تاخر څوک چې ورستو پاتشه دیار لسم ورځې ته د اختر د میاشتې دیار لسم ورځ ده او د اختر پسې بیا دریم ورځ ده دا غي تپاتې شو دیار لسمې ته او په دریم ورځ باندې هم شیطانان ویشت نو فلا اسم علی نشته دې څه ګناه پاغه باندې فلا اسم علی نشته دې څه ګناه پاغه باندې لمن اتقى دا حکم دا هغه چا د پاره دی چې یریږي د الله تعالی نه دا حکم هغه چاله دی چې د الله نه یریږي خو چې چا دا پروا نه د الله نه یریږي نو دا غي د احکام پابندي نه کوي واتقوا الله ويريږي د الله تعالی نه واعلموا فشيئا انکم الیه تحشرون چې یقینا تاسو به خاص دی الله تعالی ته جمع کولای شئ ومنهم زین دیونا من اغدی یقول چوای ربنا ای زمن ربا آتنا راکی منتا فی الدنیا فدنیا کی حسنتا خوشالی وفي الآخرة او فآخرت کی هم حسنتا خوشالی وقنا عذاب النار او بچ کی من دا عذاب دورنا اولائک دغه کسان لهم نصیب د دیو د پاره حصہ دا مما کسبو د اغنا چې دیو کړیو والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب غستون کې دی واذکر الله یادوي الله تعالی فی ایام معدودات فورزو شمارل شو کی ومن تعجل د دې ګور الله یادوي الله خو په ټولو ورځو کې یادې خو په دې ورځو کې خصوصي تکبیرات وایي مطلب دا فمن تعجل نو چا چې جلتی وکړه فی یومین په دو ورځو کې فلا اثم علی نشته دې څه ګناه پاغه باندې ومن تاخر او څوک چې ورستو پاتې شو دیار لسمې ته فلا اثم علی نشته دې څه ګناه پاغه باندې لمن اتقى دا حکم دا غچا د پاره دی چې یریږي د الله تعالی نه واتقوا الله ويريږي د الله تعالی نه واعلموا فشيء انکم الیه تحشرون چې یقینا تاسو به خاص دی الله تعالی ته جمع کولای شئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك